نازل څنګه شو؟ امام حاکم المستدرک علی الصحیحین کې دا خبره بیان کړې ده، امام بیهقی دا خبره بیان کړې ده. دا سه ډیرو کسانو، مفسر فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې، امام طبری په تفسیر طبری کې ډیر کتابونه دي. دا خبره چې کومه زار تکوما دا یې بیان کړی دا. شان نزول یې دا دی چې حضور مبارک صحابه کرامو ته فرمایل چې اے صحابو، د کافرانو مشرکانو چې کوم د الله منل دي او الله سره سره د ود او د سواع او د یغوس او د یعوق او د نصر او سره چې کوم دی د لات او د منات او د عزا د دې عبادتم کا، نو اے صحابو دا یاد لرئ مشرکانو الله منل دا صحیح نه دي. یهودیان ورته یاد کړ صحابو، یاد لرئ د یهودیانو د رب منل صحیح نه دي. عیسایان ورته یاد کړ صحابو، یاد لرئ د عیسایانو رب منل صحیح نه دي، دا قابل قبول نه دي. ځکه د دغه درې واړو په منلو کې چې د ملاوت دی. کله چې دا درې واړه خبر شو چې رسول الله مبارک د زمونږ د خدایانو د هغې انکار کا او صحابو ته فرمایي چې دا رب مني خو سره بوتانم مني، دا رب مني اور سره عزیر ابن الله نعوذ بالله مني، عیسیان رب مني خو سره مریم علیه السلام او عیسی علیه السلام د الله نعوذ بالله من ذلک الله سره سره د الله زوی او د الله نعوذ بالله من ذلک خزا خدایان هم غړي. د دوی توحید هم صحیح نه دی، د یهودو توحید هم صحیح نه دی، د مشرکانو کافرانو توحید هم صحیح نه دی. دوی خبر شو، دا ټول راله په شریکه باندې حضور مبارک له. حضور مبارک ته څه فرمایي چې خطا صحابه کرامو ته ووي چې دا زمونږ منل او دا زمونږ خدایان دا صحیح نه دي. عیسیانو منل د خدای پاک جل جلاله او د عیسیانو خدایان چې کوم دي هغه جوړول هغه صحیح نه دي، یهودیانو هغه صحیح نه دي، مشرکانو هغه صحیح نه دي. یا رسول الله مبارکه حدیث دا الفاظ په دو طریقو باندې راغلي، یا یو ارتداسی وي یا یو ارتداسی وي. زار ته دواړه وایم. نبی علیہ السلام ته سووي انصب لنا ربک، انصب لنا ربک. یا یو حدیث کې داسې راځي چې داسې یهودیانو مشرکانو کافرانو نبی علیہ السلام ته وی ټول په تور د ګیلې باندې ولراله صف لنا ربک، صف لنا خزت ترا تخپل خدای وخایا چې ستا خدای څنګه دی، چې دا مونږ ته چې ستاسو هغه غلط دي، دا ستا رب څنګه دی هغه راته وخایا. دلته حضور علیہ السلام مبارک خو د وحی نه بغیر خبره نه کوله چې څنګه دا خبره یهود او مشرکانو نبی علیہ السلام ته وکړه چې زمونږ خدایان نعوذ بالله چې هغه غلط دي، عیسیانو هغه غلط دي، مشرکانو هغه غلط دي. تراته خپل خدای بیان کړه ستا خدای څنګه دی چې څنګه دا خبره يهود وکړه. فانزل الله تعالی، سم دستی الله تعالی سورت اخلاص نازل کړ. جبريل علیہ السلام راغی، جبريل علیہ السلام محبوب علیہ السلام ته فرمای دوی ته وایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دغه صورت نازل شو. حضور مبارکه دوی درته وی چې ستا رب څنګه دی، ستا رب داسې دی. قل یا رسول الله مبارک دا کوم کسان چې راغلي دوی ته وایا الله احد، الله یو دی او تاسو وایي چې یو نه دی. اوس واورئ چې دا تاسو هغه ولې غلط دي او دا زما هغه ولې صحیح دي. او بیا نکته یو خبر ارته پکې کومه د خوند والا، الله تعالی پخپل انده هم کړای شو بغیر د واسطې د حضور مبارک نه چې دغه خلق ته خپل خدای ښکارا کړی وي او داسې ورته ویلي وي چې بس لری شماته پریدا ماته پریدا
زور توایما چې زه یو یم، زور توایما چې زه بې نیاز یم، زور توایما چې زه نه د چا پلار یم چې ما نه څوک پیدا یي، نه زه د چا زوی یم چې زه د چا نه پیدا یم. یا رسول الله الله تعالی داسې ویلی شو ته منځ نه وځه زه پوهیږم ولم یکن له کفوا احد، الله سره څوک برابر نشته. الله تعالی داسې کړی شو خپل خدایي رب په خپل باندې خدای شو. خو واورې صاحبانو حضور مبارک د الله دومره محبوب دی چې حضور علیه السلام ته فرمایي قل یا رسول الله زور ته په خپل خدایي خدای شمه، خو مال مزه دا راکوي یا رسول الله چې ما یو والی خدایي ستا په خوله باندې بیان شي. محبوبه زه خپله نور ته وایم چې یو یم، تور ته ووایه چې رب یو دی، تور ته ووایه، قل تور ته ووایه الله احد چې الله یو دی. ورنه الله فرمایي زه ورته ویلی شم چې زه یو یم، الله ته څه منع ممانعت شته. خو رب دا خوښه وه چې زما دا خدایم یووالی یم چې بیان که پرېږده چې نبي علیه السلام مبارک یې بیان که. او دا خو موږ ته نبي علیه السلام مبارک ویلي چې یو دی، کنی چا سره یې سند دی، چا سره دلیل دی، مونږ یو چې یو دی. نو الله یو دی. دغه خلکو ته ووایه الله احد، او بیا الله صمد. الله الصمد بے نیاز دی. بے نیاز څه معنا ده؟ یعنی چاته محتاج نه دی. بے نیاز دا دی چاته محتاج نه دی. تاسو چې عیسی علیه السلام مبارک او مریم علیه السلام مبارکان ډیر لوی خلق دی، الله بندگان دی، هغې ته خدای وایي په هغې خو خوب هم راځي، په هغې خو بیماري هم راځي، ظاهری به تقاضای بشر په هغوی باندې په بدن کې څه ضعف او کمزوري هم راځي. هغه روټۍ ته محتاج دي، وږي کېږي، هغه قضای حاجت وغیره تم حاجت لري. انسانان دي که نه بې مثله او بې مثاله دي په نسبت سره مونږ او تاسو ته هغسې خو نه دي، خو بیا هم دغو ټولو خبرو ته یا ضرورت راځي. سفر بم کوي، بیماریږي بم، په بدن کې به تقاضای بشر ضعف هم راځي، کمزوري بم راځي. نو دا څنګه رب کې دی؟ رب خو هغه دی چې بې نیاز دی، چاته محتاج نه دی، یو شي ته نه دی محتاج، بې نیاز، بې پروا، محتاج نه دی چاته. او بیا یا رسول الله دوی ته وفرمایا چې عیسی علیه السلام خو پیدا نه مریم علیه السلام نه، الله څنګه دی؟ لم یلد نه دی زیږولی دغه الله تعالی هیڅوک، الله تعالی هیڅوک نه زیږولی. که تاسو وایه عزیر ابن الله دی، دی خدا مطلب شو چې الله تعالی زیږولی، الله رد وکړه په یهودو باندې، الله رد وکړه په عیسیانو باندې چې لم یلد، الله تعالی نه زیږولی هیڅوک، ولم یولد، او الله جل جلاله په خپلان د هیڅ چا نه دی پیدا، یعنی نه والد دی چې څوک یې زیږولی او نه مولود دی چې د چا نه زیږولی شوی. داسې نه دی، داسې نه دی. او بیا فرمای ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له نشته دغه الله جل جلاله سره. دا رد په مشرکانو باندې، ځکه چې هغوی به لات او منات او دا کوم نمونه دي الله تعالی سره به دا برابرول. ولم یکن له نشته دغه الله تعالی سره کفوا سیال، پښتو کې ورته سیال، همسر، برابر، احد هیڅوک. نور سره لات برابر دی، د خټ جوړ دی، نور سره منات برابر دی، نور سره ود، نه سواع، نه یغوس، نه یعوق، نه نصر، نه نائله، هیڅوک ور سره نه برابر. رب متعال سره هیڅوک نه دی برابر، هیڅوک. دا رد دی په مشرکانو باندې، او په لم یلد ولم یولد کې رد دی په یهودو باندې، په عیسیانو باندې چې نه الله چا نه پیدا دی، نه الله نه څوک پیدا دی، نه الله سره څوک برابر شته. نو اے مشرکانو چې تاسو مال راغلی او مونږ ته ماتم او فرمایل چې انصب لنا ربک، صف لنا ربک، دا زما رب.